مونږ خلک خو چې معمولي ډوډۍ کمه شي د خدای نه ګیلې شروع کړو. مونږ خلک خو چې معمولي د ځان نه لږ مالدار ووینو نو پس بیا مونږ ګیلې شروع کړو. مونږ خلک خو چې لږ د ځان نه غوره ووینو او دا مونږ پکې څه کیو بیا مونږ ګیلې شروع کړو. یو سړی جومات نه ووت او پرش او سپلی وشلېده چې وشلېده دا پونده دی نور سره ولګېدله. اوهو خدایا زه د جومات نه کوز شم مونځ دله کوم او زما دا حال دی، بل موټر کې ګرځي زما دا حال دی. خپه مې وسوځېده چې ویې کتل یو سړی د جومات ته را روان دی او د هغه غریب سپلی نشته شل دی په توخېدو را روان دی. په توخېدو چې په توخېدو څنګه را روان دی وی الله زما توبه الله توبه زما خو پوټې خپه نور سره ولګېده د پرچ سره او چغې مې جوړې کړې. خدای چې د خوار د کم ځای نه جومات ته را روان دی په توخېدو الله لا او پروام نشته معافي غواړم. حضور پاک فرمایي نسخه درته ښیم، نسخه د ټینشن او د پریشانۍ نسخه درته ښیم. خلک دې کې پریشانۍ کې پراته دي، د بل موټر ته ګوري خفه کېږي، د بل مال ته ګوري خفه کېږي، د بل بنګلې ته ګوري خفه کېږي، د بل کارخانې ته ګوري خفه کېږي، د بل جایداد ته ګوري خفه کېږي. د رسول الله مبارک په نسخه عمل وکړ څه ټیک څه فرمایي وی په دنیا کې د ځان نه لاندې ته وګوره او په دین کې د ځان نه پورته ته وګوره. چې دا د چا کور نشته هغه ته وګوره. اوهو ما خو بیا هم یو دوه مرلې کور شته. چې دا د کری کور کې اوسېږي هغې ته وګوره چې د بل د کری وس نه کېږي نو بچي او ښځې پردي خدمتونه کوي او همسایه په شکل کور کې اوسېږي. هغه ته وګوره. ستا موټر نشته موټر سایکل شته شکر دی. هغه ته وګوره هغه بل پیاده روان دی د موټر سایکل وسې نه رسي د سایکل وسې نه رسي. ستا دوه سترګې شته د هغه بل یوه ده هغه ته وګوره. ستا یوه ده هغه نابینا ته وګوره. هغه نابینا دی دې ته وګورې سترګې نشته خو لاسونه روغ دي پرتوغاښ ځان له تړلی شمه. هغه روغ ته وګوره شل ته دې وګوري. او مړه چې هر څه نه پوره شي که نه هر څه نه پوره شي نو چا ته به ګورو کافر ته به ګورو. شکر د خدای ایمان دې را کړی دی. شکرگزار بنده د خدای دوست دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای هغه انسان چې هغه شکرگزار دی او صابر دی دا د خدای دوست دی. د خدای په نعمت به شکر ادا کوي. بالکل کم په سترګو ړوند دی بشیر جان ادب شکر ادا کوي. ډېر ړانده دي او په فوټپات ګرځي سوالونه کوي. دی خو د پیغمبر نعتونه وایي. ډېر ړانده دي چې د هغوی د لاس د نیو څوک نشته. دته خو وروره لکه د ګورنر پروټوکول دی. څوک یې د لاس نه یو خوا تختی او څوک یې بل خوا تختی. ډېر ړانده دي والله که په خر سور لیکئ په خر او دې ټول عمر په موټر کې سور روانې څه کوې ورسره. ویل ته پولیس والا ودرولم او عجیبه دا وه چې ډرایور یې په لاس شلو. هغه هم کله کله ډېر ښه سړی دی خدای دې خوشحاله کړي. هغه په لاس بونډۍ دی په دې ګس لاس موټر چلی او دې ورسره مخکې ناست دی دې په سترګو نابینا. پولیس والا ودرولو چې ویې درولو ده ته یې وکتل او هغه ته یې وکتل یلکه لیسنس میسن د ګاډي څه ورته وایي کاغذونه. ډرایور ده ول اواز وکړه دې خو مله راتاو شه چې دې راتاو شه. ویې څوک یې ویې زه یې سچو یم او دا مې را سره اولدار دی. دې سچو یم او دا اولدار څه وی وی د بابا مونږ معاف کړه. دا د خدای کرم سور ګرځي په موټر. په دې پېښور کې مولانا اشرف صاحب رحمت الله علیه ډېر نیک سړی تېر شوی پروفیسر و په اسلامي کالج کې او ډېر نیک و. د مولانا فقیر محمد صاحب بکا صاحب رحمت الله علیه خلیفه و. نو هغه په خپو باندې غریب معذور و نو هر وخت به په اوږه خلکو ګرځاو په اوږه به ناست و ګرځاو به. نو زموږ شیخ صاحب رحمت الله علیه مولانا سنجان شهید رحمت الله علیه یو ځل وی مولانا اشرف صاحب ته مې وی چې خلکو ته خدای خره اسونه مسخر کړي په خرو په اسونو ګرځي تا ته خدای انسانان مسخر کړي د انسان په اوږو ګرځي. د خدای د نعمت به شکر ادا کوم ناشکري به نه کوم. لږه ډوډۍ ده الحمدلله. ډېر خلک دي قسم په خدای ډوډۍ ورته پرتی تېرېږي نه د دنیا ډوډۍ پرتی. زه یو ځل یو سړي بوتلم په دې یونیورسټي ټاون کې او ما له ډوډۍ وکړه. زه خیر نوم فارغ خو وي خامخا به راځئ چې لاړم هغې غریب زما د مخې د علاقې علما راغوښتي وو. ډېر خلک یې راغوښتي وو خالص زما د مخه.
مې چېرې تاله ډوډۍ کوم پرې چې دا نور خلک هم دا مولیان هم در سره کښېني او د هوټل نه ترکارۍ راوستې وې غوښې مخې او قصې پسې لکه دا دومره تکلیف دې ولې کو نجیب په ما خو نن اختر دی چې کېناستو ډوډۍ ته دلې د کور نه په پلیټ کې مهې راوړې سپینې مهې هغې ته او لږه ډوډۍ راوړه هغې په مین نیمه کړه که څلورم باقي واپس کړه لږ یې پرېښوده ما ولې وایي جي ما خو دغه په ما بند دي زما دغه خوراک دی نه پکې غوړي و نه پکې مالګه وه نه غوړي و نه مالګه مې ډوډۍ چې مې واخېسته هغه هم بې مالګې وه وی دقه مې خوراک دی مال ډېر د دنیا مال لیکن خپله نشي خوړی نو که تاله خدای 2 کجورې هم درکړي او د وربشو ډوډۍ هم درکړه او لږ شي هم دله درکړه نو د الله شکر به ادا کې د الله حمد به وی او د الله شکر به وی په دې الله خوشحالېږي او بیا زموږ د مسلمانانو شکر رښتیا وایي چې ته وایې لا اله الا الله د دې نه لوی نعمت بل شته او چې په مانځو درېږي 2 رکعته نفل وکړي او تندی دې ځمکې له لاړ شي او خدای ته دې سر کېښوده لږ سوچ ته وکړه چې الله ګوره سر مې ته په ځمکه کېښود زما قسم په خدای که د دې نه لوی نعمت ماته بل ښکاري که د 2 رکعتو نفلو نه او د شپې په نیمه کې چې ورته بیا ولګې سر او وجاړې ورته زما قسم په خدای که د تهجدو دا 2 رکعته او د هغې جړه دا د وزارت عظما نه د ټولې دنیا د بادشاه نه قیمتي شی دی په هغه بادشاه به ته خوشحالېږي په دې رب خوشحالېږي او چې ورته جاړې نو خاندي درته ته ورته جاړه هغه درته خاندي خوشحالېږي درته دا لوی نعمت نه دی یو سړی په لاره روان دی او ډېر زیات بې سوکه دی سپلی هم نشته شلېدلې جامې دي یو ښار ته ورغې پخوا د دې ښاریو دروازې وې زموږ د پېښور هم دروازې وې دا لاورۍ دروازه ده او دا شنه غری ده او دا کوهټۍ ده څه ورته ویلې کېږي دا بله ده خیبر ګیټ او څه دا دروازې به وي او ما د مشرانو نه اورېدلي دي چې دا دروازې به یې د شپې بندولې او سار به یې کولولې او د ښار نه فصیل دیوال ته و دغسې یو ښار ته دی ورغې دروازې بندې دي لین باندې خلک ولاړ دی فقیر غریب په یو لین کې ودرېد چا نه تپوس وکړه دا دروازې ولې بندې دي وی د بادشاه نه باس تښتېدلی دی هغې پسې په منډو دي او چې باس کله پیدا شي دروازې به کولاویږي بادشاه وي اسره دا باس په دروازه بار ونه تښتي قیمتي باز دی بس د یو سوړه سویلې وکړو روان شو د دریاب غاړې لا او یا الله ناشنا خدای دی ده عجیبه عقل پکې کار نه کوي خدای دا ستا سین خدایي ده چې کم قمقل دی بېوقوف دی هغه له دې بادشاهي ورکړه قمقل په دې چې باس ته څوک دروازه بندوي باس ته 4 خپیس خو نه دی څه ښار کې په دروازه به منډوي باس خو وزرې وړقي اوبه رخېږي نو باس چې بندی نو په ښار جال واچوه دونه جال د سره شته نو تا باس ته دروازه دا سپی دی دا خر دی دا اس دی دا اوښ دی چې په دروازه تښتي نو قمقل بې وقوف خر هغه له د خدای بادشاهي ورکړی دی پروټوکول دی څوک ته مخکې منډې وي څوک ته وروسته منډې وي څوک ته سلوټونه کوي او چې ما غوندې هوښیار یم ټوله شپه د عبادت کوم دروازې د لروجي نیسم زما دغه حال دی چې سپلی مې هم نشته زما دغه حال دی چې کمیس هم نشته زما دا حال دی چې کور هم نشته ښځه هم نشته بچي هم نشته نو زه ستا عبادت کوم نه میست نشته هغه بېوقوف پوټې مونځ نه کوي او بېوقوف دی قمقل بادشاهي دی ورپرې په دې سوچ کې پروت دی چې وده شو رب العالمین یې په خوب کې ولیده الله ورته بنده ولې پریشان یې ولې سوچ کې پروت دی وی الله ستا خدای ته په سوچ کې پروت دی بنده زما خدای کې څه چل دی خدای خو بېدینه دی هغه باچا مونځ نه کوي او قمقل دی بادشاهي دی ورکړې ده فوج او پولیس یې انډر دي او زه ستا عبادت کوم د ورځې شپې نو ماله دی خدای پاکه شلېدلې جامې دي کور هېڅ هم نشته الله ورته وی بس ما خو په خپل علم هر څه ټیک کړي دي ګوره قرآن حکیم کې الله وی عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم عسى ان تحبوا شیئا وهو تا ته به یو شی ښه ښکاري د خدای په نسبت بخنې ځکه یې دله نه درکوي تا ته به یو شی بد ښکاري او د خدای په نسبت ښي موږ د خپل خیر او شر نه یو خبر الله زموږ د خیر او شر نه خبردار ما خو ښه کړي دي خو که ته وایې چې دا ښه نه دي نو دا ستا په دې خبره به فیصله وکړو ستا دا چې کوم نعمت دی دا به هغه له ورکړم د هغه نعمت به تاله درکړم او خدای کولی شي که نشي کولی په سیکنډ کې بادشاهي اخلي تعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الملک بادشاهي د خدای په لاس کې ده اختیار د خدای په لاس کې دی اوس بس 2 منټه کې فیصله وکړو
ته چې پاسې باچا کوم دی اب ستا ځای له راولم ستا نعمت غله ورکوم د هغه نعمت تاله ورکوم دی ورته په دا خوب کې وایي الله زما څه نعمت دی دا شلېدلې جامې دا شلېدلې څپلې دا ګرمه یخنه ده چې دا دې دا غله ورکې وایي نه که نه تاله مې یو نعمت درکړی دی به بیا ستا نیګ ورې نه به د هغې د هغه به ستی د هغه نعمت خو تاله در کوم بادشاه شي او ستا نعمت دا دی چې دا په نیمه شپه کې پاسې او دا ما ته جاړې چغې وې دا نعمت به بیا ستا نی دا به غله ورکوم دا په نیمه شپه به راته ژړا هغه کوي دا په نیمه شپه به راته نفل هغه کوي ته به بیا نه کوې وی نه الله دا نعمت نه ورکوم مونږ له چې خدای کم نعمت را کړی دی او د الله نو مخلوق دی نو الله که بل نعمت بني شکر به ادا کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې ناست دی او یو سوالګرې راغی خیر راوړی خدای مو بخا نبی علیہ السلام مبارک سره یوه کجوره وورې کړه سوالګرې ته یې وې زه دا یو څه دا څه شی دی ایله بیله یو کجوره شکر ادا نه کړ بس نبی علیہ السلام خو به سوالګرې نه رټه غږ یې ونه کړ لاړ دی کې بل سوالګرې راغی بل سوالګرې وایي خیر راوړی د خدای په نوم رسول الله مبارک ولې یوه کجوره ورکړه بله کجوره چې ورې کړه سوالګرې څه وایي الحمدلله اوهو کجوره څومره لوی نعمت او بیا د مبارک پیغمبر د لاس بل ناشکري وکړه اوهو کجوره او بیا د پیغمبر مبارک د برکتي لاس او دې نه قیمتي شی ښکلی کړه زر تندیله وخورم صاحب دا خو لوی نعمت دی شکر ادا کا حضور پاک حضرت ام سلمې ته وې دی بیبي وه ام المؤمنین وی ام سلمې چا څه شی راوړی تو ګوره څه شی دی الله راوړه ورته هغه یې راوړل څلوېښت دینار او څلوېښت اشرفې وی ها بچې دا م واله دوه سوالګري راغلل یو ناشکره لاړ بل شکر ادا که هغه ته څلوېښت اشرفې میلو شي په شکر الله خوشحالیږي لئن شکرتم لازیدنکم الله وی شکر ادا که نورم زیاتوم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او که ناشکري دې وکړه زما نه سخت عذاب والا بل څوک نشته عذاب مې سخت دی قرآن حکیم کې الله وی په یمن کې مې دوه باغونه جوړ کړي یو د لارې نه یو طرف ته اوږده قصه ده یو د لارې نه بل طرف ته او داسې میوې وي چې د هغې په شان باغونو میوې کم ځای وي چینې اوبه او قیمتي سورې او دنیا ورته په تماشه کې وه دا ځمکه کې خوږوالی او طاقت خو الله پیدا کوي خلکو ناشکري وکړه چې ناشکري وکړه هغه باغونه خدای وچ کړل او به د خدای په لاس کې دي دی که نه دي وایه راته ژوند د چا لاس کې دی عزت د چا لاس کې دی بچی د چا لاس کې دی روغ صحت د چا لاس کې دی مرګ د چا لاس کې دی او دا حج چې د طاقت درکوي څوک به درکوي عمرې له به دې څوک بوځي عزت به څوک درکوي الله اخلی به څوک الله بس د دغه خدای شکر ادا کوه او ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها الله وی زما د نعمت شمیر نشي کولی دا خو ما هغه د وجود نعمتونه درته وي د انور ته ګورو سپومې ته ګورو د کائنات دا ټول انسان له پیدا دي لیکن الله بیا ګیله کوي اخره کې ان الانسان لظلوم کفار انسان ډېر ظالم دی ډېر ظالم ولې د خدای ما د نعمت تاړو سوچ نه کوي چې د ما قدرت ته معلوم کی او کفار ډېر ناشکره دی او بس کی چته منوي الحمدلله نوړی خولې ته واچوله چته منوي الحمدلله کور ته ننوت چته منوي الحمدلله بچي ته وکتل او خوشحاله شو چته منوي الحمدلله په هر کار به الحمدلله وایې ښه د خدای نعمت چې کم نعمت ته ګورې او د یادي او کم نعمت استعمالې وی الحمدلله او لږ به نه ګڼې د خدای لږ نعمت هم ډېر لوی شی وي قانون دا دی که نه که یو عام سړی چاله یو 100 روپۍ ورکړي وطني خوشحاله خو چې یو لوی سړی ولې 100 روپۍ ورکړي نو په هغې ډېر خوشحاله نو دا د لوی زیات نعمتونه دي نو چې د الله د طرف نه دي موږ خدای که لږ دی خو ستا دی موږ ستا شکر ادا کوو خدای شکر دی په صحت روغ یو که دوه د اوربشو ډوډۍ ده خو چې پرهیز خو مې ته نه دی کنه که د 5 پیسو مالګه ده خو خدای چې پرهیز خو مې ته نه دی کنه نو د خدای به د نعمت قدر کو او د الله د نعمت شکر به ادا کو نو الله وعده کړی د خدای به زیاتی او که شکر هم ادا نه که نو خدای به کمی